محترم مسلمانانو خویندرونو، نن اکم شعبان المعظم دی. تاسو نن دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز پورا کال والله پاک تاسو ته رزق درکوي. رزق محترمو الله پاک وعده کړی خپل بنده سره چې زه به د خپل بنده له رزق ورکوم. خو چې کله بنده وظایف شروع کړي، نور کوشش شروع کړي، نو انشاءالله العزیز رزق الله پاک انسان ته ډېر زیات ورکوي. کاروبار غواړي نو همدا وظیفه شروع کړه، الله پاک بدل کاروبار درکړي. دغه رنګ محترمه مال او دولت غواړي، همدا وظیفه شروع کړه، الله پاک بدل بهترین مال او دولت درکړي. تا به الله پاک د خزانو مالک کی. دومره رزق الله پاک د انسان ته ورکوي محترمه په دې وظایفو باندې چې انسان وهم و ګمان هغې کې نه راځي. لکه څنګه چې د انسان تنها 50,000 یا 1,00,000 روپۍ تنها وي او د جبه کې اور ټایم ولګي، نو بیا تنها سیوا کیږي که نه کمیږي؟ سیوا کیږي تنها. نو دغه رنګې که تاسو دا وظایف کې وکړل، نن چې کوم وظایف هم دا تاسو وکړل، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو رزق او نورم سیوا کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی سپیشل وظیفه ده، انتهایی مجرب وظیفه ده. اکم شعبان المعظم باندې دا وظیفه کولی شي او نن اکم شعبان المعظم دی، ډیر زیاتې د برکت والا میاشت محترمه ورځې دا ډېرې شروع دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په دې میاشت کې فرمایي چې خپل لنګ دا به کلک وتړو، لکه ټوله شپه به الله پاک ته ولاړو. د شپې عظمت او قدر د دواړو جهانو سردار فرمایي دا میاشت دا زما میاشت ده. په دې کې بندګي کول پکار دی، په دې کې سوال قبلیږي، په دې کې دعاګانې قبلیږي. صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړئ، یا الله پاکه څومره کسان دي د هغوی روزګار نشته دی، حلال روزګار وله ورکړي. څومره کسان دي د رزق په تکل پسې ګرځي، یو ملته بل ته بل ته. یا الله پاکه ښکلی رزق وله ورکړي، سره د بچو سره د نسلونو 7 پیړیو پورې بهترین رزق وله ورکړي، په خپل کور وله ورکړي. یا الله پاکه څومره کسان د نوکرۍ په تلاش کې دي، نوکري ورکړي وله. څومره هلکه داسې دي غریبانان دي، تنګ دسته دي، الله پاکه د ټولو باندې رحم وکړي او ډیر زیات رزق وله ورکړي. یا الله ټول ستا بندګان دي، دا چاته محتاج مو، که مالدار دي هغوی له شکر توفیق ورکړه، کوم غریبانان دي یا الله پاکه مالدار کړي. یا الله پاکه څومره کسان داسې دي چې هغوی بیماران دي، روغ صحت وله ورکړي. د چا حاجتونه دي تمام حاجات وله پوره کړي، د چا مشکلات د مشکلات ختم کوله. څوک داسې وي چې هغوی د رشتې خواهش دا لري، یا الله بهترین ځای کې ښکلې رشته وله ورکړي. دغه رنګې که جنکۍ د رشتې خواهش لري، یا الله رشته وله ورکړي. آمین ثم آمین. نن چې محترمو کومه وظیفه ده انتهایی مجربه وظیفه ده، انتهایی پاورفل وظیفه ده. نو که تاسو رزق غواړئ دا وظیفه هم ستاسو لپاره ده. که تاسو دولت غواړئ، مال غواړئ، سره زر غواړئ، سپین زر غواړئ، بیل کور غواړئ، دومره وظایفو حامله وظیفه محترمو تاسو ته بل ځای چېرته نه میلاویږي. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. انتهایی مجربه وظیفه، تاسو ته یو پیرایم تاسو ته په خپله پته ولګي چې څومره طاقتور وظیفه ده. راځئ چې زه وظیفې طرف ته، نو تاسو به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې د مانځه درود شریف دی. او بیا به د هغې نه بعد تاسو د سورة طلاق د آیتونه ووایئ، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. دې ځای پورې به تاسو ووایئ. یو وظیفه شوله. دویمه دا شوله ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. الله پاک په دې قادر دی تعالی نوکري درکړي، درکولی شي. الله پاک په دې قادر دی تعالی رشته درکړي، درکولی شي.
الله پاک په دې قادر دی چې تعالی بهترین کاروبار درکړي انشاءالله. الله پاک په هر څه قادر دی. لکه دویم وظیفه ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کم سړی د الله پاک نه ویریږي الله پاک به د انسان ته لارې کولاو کې لارې چې لارې کولاوي کې تا د رزق مخکې خپله وایي ویرزقو داسې رزق به الله پاک د انسان ته ورکړي من حیث لا یحتسب د انسان ګمان کې هم نه. نو که دا دواړه وظیفې کې انشاءالله العزیز انشاءالله تماشا کوه الله پاک خزانې به سکي. تماشا کوه چې الله پاک څومره رزق به درله درکوي. نو ان الله علی کل شیء قدیر دا به تاسو 314 پیری وایي او کم چې آیت دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا به یو پیری وایي. ولی امام نافع رحمت الله علیه به دومره ذکر کوو الله وجه اذکر الله ذکرا کثیرا ډېر زیات ذکر کوه. د قرآن تلاوت به دومره ډېر کوو دومره ډېر وکړو چې کله وفات شو او چا له غسل ورکړو نو ټول قرآن یې په سینه باندې لیکلی شوی و. دومره ذکر محترم دا کړی و او فرمایي چې بکرة واسویله سره ماښام ته ذکر کوئ. نو کوشش وکړئ محترمه دا وظیفه وکړئ انشاءالله الله پاک به ډېر زیات خیرات پېښ کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.